ابن کثیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل کرے آغا فرمائی وی دا متقین آغا خلق دی هم المؤمنون الذین یتقون الشرک بی ویعملون بطاعتی وی دا متقین آغا خلق دی چی زان بچ کوي دی شرکیاتنا زان بچ کا دی شرکنا نو تقوی بی تاصل شی وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِي او دی ما پتا بیداری باندے عمل کئی ما یعنی اللہ چکم حکم کڑے رہی نو متقین سان آغا خبر منی پا آغا طریقہ جونتے روی بحث نہ کئی نفس دخل نور کئی ماحول نہ اثر انداز کئی بلکہ سوچو فکر دار ہے اللہ میں رب دے اللہ چی تم فرمائی پمن و عنصر بمنم ہم واغیت بس سرط خپل تسلیمو داد متقی تعریف ابن عباس کڑے رہے چاہ کڑے رہے ابن عباس صحابی کڑے رہے صحابی فرمائی متقی چوک دی پرہیزگارا انسان چوک دی یعنی چه زان بچ کوي دی چشی نه زان بچ کوي دی شرک نه زان بچ کوي او دی اللہ رب العالمین چه کم احکامات تی دی آغی مطابق پلا زندگی تیروی اللہ فرمائی هدل للمتقین دا قرآن کریم دی متقیانو پرہیزگارا خلقو دی پارا هدن کلکوالے دے کلکوالے دے اللہ اکبر کبیر داغا تقوی بارک اللہ تبارک و تعالی کلا کلا حکم کئی بندگان اللہ اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو اتقوا اللہ زان و ستیتاسو دی اللہ دینا فرمانیونا اتقوا اللہ زان بچ کی تاسو بیاد تقوی مراتب دی مختلف قسم لا علماء فرمائی دی طولنا ادنا مرتبہ دادو چیو سڑے دی شرکیاتو نزان بچ کی شرک نکی او دویم مرتبہ دادو چی کم حکمنا اللہ رب العالمین کری دی آغا منل او دی کمو کاروننا چی اللہ من کری دی آغین زان بچ کول دی دویم مرتبہ شوا او دریم مرتبہ اعلی مرتبہ داوا چی دی اغو کاروننا مسڑی زان بچ کی کم کارونا چی متشابہات تی کم کارونا چی دی شبہات والدی دی آغین ہم زان بچ کی امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی قول نقل کئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عباس فرمائی من احب یکون اکرم الناس فلیتق اللہ کم یو سڑی چی دا خبر خوخوی چیز پا خلقو کی دی طولو نا دیر عزت من جوشن فلیتق اللہ داغا انسان دے دی اللہ نا تقوی اختیار کی داغا انسان دے دی اللہ دے نا فرمانے و نزان بچ کی اللہ فرمائی لی دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرمائی بتاسو کہ اے انسانانو دے ٹولو نا دیر عزت والا آگا انسان دے اتقاکم چپو کی پریزگاری دیروی پریزگاری چمانا داس پقربان دی خطل ندی اسانا خبر حضرت عمر فاروق نا صحابی تپوس کی حضرت عمر تپوس کی دی تقوی پا بارکی چھ تقوی تشیتوی آغا صحابی پا لنڈو الفاظ و جواب رکوی عمرہ کلا پدا سے لار دی مزل شوئے رئی چھ پاگی کی کروی غنیوی اے عمرہ حضرت عمر فرمائی چی چلانا چو کرتا میں پاگی مزل شوئے دے صحابی فرمائی طریقہ کار دی سوی وہ اخپل لباس رغن کم اخپل صادر و پیزار رغن کم اسنا چاگو اس رخخ نشی ونن خلے آغا صحابی فرمائی بسم دغا مراد تقوی دے
د تقوا معنا دا چې خپل زندگی تیروا دا نه چې دنیا در باندې الله منع کړی وي خوراک سکار در باندې الله منع کړی وي دغه سه خوشحالي کول پتا الله منع کړی وي دا سن دو لیکن خیال کوای بندا اے بندہ خیال کوا قدم قدم پہ اللہ کا حکم سامنے رکھ کے آگے سفر کرو کلچ اللہ رب العالمین احکامات را لگلی دی دے ہر یو وقت سرا مناسب اللہ حکم را لگلے دے اللہ حکم مناو دے اللہ دے نافرمانیو نزان بچ کوا نافرمانی مکوا دے اللہ کاغا پا ہر یو شکل کے دے حضرت ابن عباس فرمائی څوکم چې دا غواړي چې ز په خلکو کې ډیر دی عزت والا شم فلیتق الله تقوا دی اختیار کی ومن احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله او څوک چې دا خبر غواړي چې ز دی په خلکو کې ډیر طاقت والا شي نو پکار دی چې باور صرف په الله کې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے تقوی ببارکی فرمائی تقوی تشیدوی وی التقوی ترک الاصرار علی المعاصی و ترک الاغترار بالطاعات تقوی دغه توی چې یو سړی همیشواله نه کوي په ګناه یو ګناه دې نه وشوه استوبو بس دا نه چې بیا هغه ګناه کوا بیا هغه ګناه کوا او کما نیکی چې کوي کموز دی کرو جوی ک زکات دی ک تلاوت دی ک ذکر دی ک د علم خدمت دی ک د دین خدمت دی خبردار چې ته غرور دی نه ونشي تکبر دی نه ونشي لوی دی نه ونشي یا رز خدا سے عبادت گزار مولا اللہ تمرا مرتبہ رکھڑی اسنا چې دا تکبر او غرور د نوشي بلکې خپل ځان په خلکو کې د ټولو نه کمزورې غنا الله امام واقدی رحمه الله د تقوا په باره کې فرمایي چې تقوا دغه تویل کې چې د حق د پاره خپل پټ حالت مزین کی لکه څنګه خپل ظاهر خلق لا خیستا کوي چې کله سحر شي یو الک یو ځوان دغه معاشره موز به نه کړي حالانکہ امام الانبیاء فرمائی دے سحر موز چاونو کڑو نو شیطان داس مسلمان نا پغوک کی متیاز کئے بد شکلا بد صورتا بد حیعتا نو بیا چکلا شیشیت ادریگی پا بد حال وی نو دے خلق دے پارخ پل ظاہر درست ولو کوشش کی مخبینزی وقت برابرئی لباس خیستا کوي خپل بدبوئی پاتریات باندې خوشبودار جوړوي لکه څنګه دې دا ظاهر خیستا کړو ام دغه سي خپل باطنم الله لا خیستا کا ټول مسلې به الله حل کوي تقوا دغه ته ویل کی تقوا د پیغمبر په طریقه ژوند حدیث کی دی اگرچہ اگر حدیث کے سندن کلام شتا لیکن نور شواہد شتا ابن ماجہ نقل کئی دی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی چھ نبی علیہ السلام فرمائی لی دی مستفاد المرء بعد تقوى اللہ خیرا لہو وی دی تقوی نباد یو انسان یو سڑی غٹ خیر ندی حاصل کرے پبل تشکی من زوجت صالحت دی صالحہ دندارا تابدارا بی بینا دی تقوان بعد بہترین شیکتا تا ملاوی دیشی نو آغا صالحہ خزوی دندارا صالحہ سمانا امام الانبیاء فرمائی ان نظر الیہا سرت ہو کلچ خاون خزیتا اگوری نو داغا خزویتا دی خوشحالی اظہارو کے وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ
او که خاوند ته حکم کی چې فلانه کار وکا نو چون چرا پکې نه کوي اطاعته خزا دې خپل خاوند تابعداري کوي او کچری دغه خاوند یو قسم وکړو چې داسې کوم و ان اقسم علیها نو دغه خزا دغه خپل خاوند دغه کار په پوره کولو کې د قسم نه بری کوي و ان غاب عنها او کچری دغه خاوند ته غائب شي لری په سفر ته چې تلور شي حافظته فی نفسه و فی نفسها و ماله دغه خزا دغه بیبي د خاوند عزت خیال ساتي د پردې خیال ساتي د خپل عصمت خیال ساتي خپل زیب او زینت او محاسن بل چاته نه خي دا صرف د خپل خاوند امانت غني او مال چې کم خاوند وته پرې خي د هغه مال هم حفاظت کوي دا سي خزا چې چاته ملو شي پیغمبر فرمایي د تقوا نه بعد د ټول نه ډیر خیر په دغه خزا کې ده نبی علیہ السلام فرمایي چې دنیا خو ټول دغه سم متاع دی متاع او په دغه متاع کې د ټولو نه بهترین شی نیکه ښځه وي وخیر متاعها المرأة الصالحه نیکه بیبي نیکه ښځه چې هغه د خپل خاوند سره ژوند د هغه د خوشحالۍ او د سکون دپاره تېروي او که ته خپل ځان له ښځه خپل ځان له کور کمانډر شي او د خاوند په خلاف داسې خبره اگر اوچته کی چې خاوند په مغرب روان دی دا په مشرق روان دی بیا زندگی سمون نه خوري بیا ژوند مزو نه ژوند کې هغه لطف نه هغه الفت نه هغه محبت نه او په شریعت کې الله تبارک وتعالى پاور سړو لور کړه پاور چاله ور کړه چارج اللہ چاله ور کړه دی سړو لور کړه دی الله فرمای الرجال قوامون علی النساء نارینا هغه ولاد دی مطلب نگران دی بچا په زنانو نو زنانه به خپل طبیعت دی نارینا یعنی د خپل خاوند مطابق جوړي الله دغه خزه بچ کی دی شي د آخرت دی جهنم دی ورو ته پیغمبر احادیث چې وګوري زې په زې بدغه زئی په دا خبره چلا کوم دا زکات زنانو په زین کې دی چې جنت په منځونو کې دی جنت په رجوع کې دی جنت په صدقو کې دی دا ټول خبرې وي ته خې یاد وي کچې دا اسپیټال لري کور والا بوتلا او د مخ کې نه به ځان سره دا یو موټی پیسې راغستې وي سل یو نیم سل نو چې د جمعه چاندوي هغه به اچي ک فقیر راغلو اغلبي ورکوي چلا زړونه نرم وي اے الله بندا دا هم دینه کې کار دی خو دې هغه نمخ کې یو بل دینه کې کار او چې هغه د خپل خاوند تابعداري وا هغه په زندگی کې د شرم نخکاری پیغمبر فرمای المرأة اذا صلت خمسها کله چې خزه پنځه وخت مونږ فرض کړي او صامت شهرها او هغه خپل د روزي فرضي میاش روزه نسی او بیا پیغمبر فرمای واحسنت فرجها او د خپل عزت خیال ساتي عصمت خیال ساتي واطاعت بعلها اخر کې څه فرمایي پیغمبر اخر کې پیغمبر فرمایي چې د خپل خاوند تابعداري کوي نو الا فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت دې چې د جنت په کومه دروازه خوښوي جنت لدنه نه وس نو عجیبه غوند کار دی د معاشري د جنت په کارونو کې یو کار وي ته پته وي دی بل کار وي ته پته نه د موږ پته وي ته چې په موږ جنت ملاويږي او په دا پته وي ته نشته چې د خاوند په اتباع کې ای دوا اورا زنانو ولا تقوا او پرهیزګاری او دینداری دا په نور عبادتو کېږي خو نیمګړي پوره کېږي الله چې د خاوند اتباع وکړي د خاوند اطاعت وکړي وورا یو زنانه موز کوي نفلی دومره اجر ثواب پکې نشته لکه د خاوند یو خدمت دی چې هغه کې اجر ډیر او روزه څنګه عبادت ده نفلی روزه چې زنانه نسی دی هغه نه ډیر اجر په کوم عمل کې ده
د خاوند په خدمت کې دی، د هغه په اطاعت او تا نفلی روزه کا خزي نیولې وي او خاوند ته وایي چې تعالی چا ویل چې روزه دې نیولې یمو چې دا دومره خدمتونه لګيږي ما ته کا روزه به ماته شریعت وی روزه به ماته وی. زنانا روټي پخوي په تنور کې او روټي سوزيږي، خاوند دوی چې دل تراشه او ته یې چې په مړی موړ شي. اول خو دغه توفه ورولګي، دا توفه وخلا ول چې د خلل کوم دغه الفاظ ته لعن طعن وي په مړی موړ شي دغه روټي مې لګولې چې دا پخا شي ډیر به شم څه چل شوی څه دنیا ورونه شو څه چل لای څه قهر واله. دا طریقه ژوند په دا طریقه سميږي. مونږ له زور ور کړه، رجوع له زور ور کړه، تسبیح د ساری 500 په زید 1000 والا لګیای وظیفه لا زرا ظالم چې دی لا اله الا الله ولو که خاوند ته پوښتنه وکړي نو خاوند ته خپه دی غریب. یاد لرا خاوند چې ونه بخي په دغه نور عبادت ګور نه معاف کیږي. او د پیغمبر د حدیث مطلب هم دغه ده واطاعت بعلا. نو د خي خزي صالحه نیکمله خزي ملاویدل پیغمبر فرمایي د تقوا نه بعد دا د ټول نه لوی تحفه دی. الله نه غواړي چې داسي بیبي الله دې کی چې هغه بیبي صالحه نیکمله او تابعدار دي.